بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النساء رکو نمبر 4 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم حرمت حرام کړی شوی علیکم پتا سبحانه امهاتکم موریان استاسو و بناتکم اولون استاسو. اوس محرم رشته الله پاک خای موریان استاسو اولون استاسو و اخواتکم او خويند استاسو و عماتکم او د پلار خويندې تروریان استاسو یعنی پوپیګانی و خالاتکم او خالاګانی د مور خويند استاسو و بنات الاخی او لونه د رور یعنی وریری استاسو و بنات الاخت او لونه د خور یعنی خورزی و امهاتکم اللاتی او هغه استاسو موریانی ارزعنکم چې تاسو لای پیدر کړی دي د پیو ورکون کې موریانی و اخواتکم من الرضاعه او خويند استاسو د پیو شریکی و امهات نسائکم او موریان استاسو د خزو یعنی خواخیانی و ربائکم اللاتی او پرکټیان استاسو هغه چې فی حجورکم په غیګ استاسو کې لوی شوی من نسائکم اللاتی استاسو د هغه خزونه دخلتم بهن چې کورواله کړي تاسو دا غو سره فإن لم تكونوا پس کچری نه وای تاسو دخلتم بهن چې کورواله کړي وي دا هغوی سره فلا جناح علیهم نشتری ګنا پتا سبحانه وحلائل او خزي ابنائکم الذين د زامن استاسو هغه من اصلابکم چې استاسو د شاګانو نه دي استاسو نه چې پیدا دي هغه زامن وان تجمعوا او دا چې را یوځای کوي تاسو بین الاختین په منځ د دوو خویندو کې یعنی چې یوځای وکړئ تاسو دوه خویندې په یو نکاح الا ما قد سلف مگر هغه چې ستیر شوی دی د یو سړي په نکاح کې دوه خویندې په یو وخت نشي کېدی چې یو مړه شي بیا بله کولی شو په یړ نشي کولی الا ما قد سلف مگر هغه چې سمخ کې تیر شوی دی ان الله کان غفور الرحیم بشک الله پاک دی بخونکی مهربانه والمحصنات او حرام می دی پتاسو نکاح شوی خزی من النساء د خزونه هر نکاح شوی خزه چې دا بیا بل څوک نشي په نکاح غسته تر سوچ هغه نکاح نه مات شوی دلته محصنات نکاح شوی خزته هم ویل کیږي والمحصنات او محسن خزی نکاح شوی من النساء د خزونه الا ما ملکت مگر هغه د هغه خزونه چې مالکان دي ایمانکم خیلاسون استاسو کتاب الله علیکم دا فرض دی د الله پتا سبحانه و احل لكم ما وراء ذلكم او حلال کړي شو استاسو د پاره هغه ټولي خزي چې سیوا د دین دي ان تبتغوا چې تاسو هغه واخلئ طلب کوي د هغه به اموالکم په مالونو استاسو سره محسنین چې په نکاح کې واخلئ غیر مسافحین نه چې بدکارای کوي وسره فمستمتعتم پس بیا کله چې کورواله وکړي یعنی فایده واخلئ تاسو به دا پاغه سره منهن د دې خزونه فاتوهن نو ورکړئ دوی ته اجورهن مہر د دوی فریضه فرض کړی شوی ولا جناح علیکم او نشته د ګناه پتا سبحانه فيما په هغه سکی ترازیتم چې راضی شوي تاسو به پاغه باندې من بعد الفریضه رستو د مقرر ولود مہرنا ان الله كان عليما حكيما بشک الله پاک دی په او حکمت والا ومن لم يستطع منكم او هغه څوک چې طاقت نه لري پتا سږي طولن د مالداري اين کې حل محسنات چې نکاح کې د خاندانی خزو سره المؤمنات مؤمنان سره فمما ملکت ایمانکم نو هغه انځي په نکاح کې والي چې مالکان دي خیلاسون استاسو من فتياتکم المؤمنات هغه وینځونه چې هغه مؤمنان دي والله اعلم بإيمانکم الله عالم دی په ایمانونو استاسو بعضکم من بعض استاسو نه د زینو ندي فانکحوهن پس په نکاح والي دا خزي باذن اهلهن په اجازت دا غوی د سرپرستانو واتوهن ورکې دوی ته اجورهن مہر د دوی بالمعروف په شرعي طریقه سره محصنات چې په نکاح قلا کې بندي کوي غیر مسافحات نه چې بدکارای وسره کوي ولا متخذات اخدان او نه چې نیون کې د پټو آشنایانو فاذا احسننا پس هر کله چې تاسو دا په نکاح قلا کې بندي کوي فین اتینا پس کچری راتل وکړل دی بفاحشتین په بدکارۍ سره به حیاي سره فعليهن نو په دوی باندې دا نصفو نیمه سزا ما علی المحسنات د هغې نه چې د خاندانی خزو دا من العذاب د سزا نه
ذالک دا حکم لمن د هغه چا د پاره دی خشیه العنت منکم چې یریږي ستاسو نه چې یریږي د بدکارۍ نه منکم په تاسو کې وان تصبروا او که چېرې صبر وکئ تاسو خیر لکم دا بهتره ده تاسو لا والله غفور رحیم او الله بخونکی مهربانه دی صلی الله رب العالمین محرم رشتې ښوولي دي چې مور خور خویندې تروریانې دواړه طرف ته پلار خور مور خور ورېرې خورزې دغه شانتې موریانې د پیو شریکې موریانې د پیو شریکې خویندې او دغه شانتې خواښیانې هم د مور په حیثیت دي او دغه شان پرکټیانې هم هغه چې ستاسو په غیږو کې ستاسو د هغه ښځو نه چې تاسو ورسره میلاو شوي یئ او بیا الله رب العالمین فرمایي ګوریانې هم حرامې دي خو د هغه زوی ښځه انګور کم چې ستا خپل زوی دی اوس دا خلک وایي چې دا اوس مطلب د چا نه یې اغستی که نه خپل بچی نه یې د چا نه یې اغستی لوی کړی نو بیا هغې کې بیا خبره ده مخکې به بیا راشي په هغې کې بیا مسله ده لکه خو ستا خپل زوی نه دی که نه ځکه وایي چې من اصلابکم چې ستاسو د صلب نه وي یعنې ستاسو د شاګانو نه مطلب دا چې ستا د وجود نه پیدا یي که نه او دا حرام دی چې تاسو په یو سړی په یو وخت کې دوه خویندې په یو نکاح واخلي وایي چې مفسرین لیکي چې دوه خویندې یوازې نه لکه ترور او خورزه هم په یو نکاح کې نشي اغستی ترور او ورېره هم په یو نکاح کې نشي اغستی لکه دا کم محرم رشتې چې او دغه شان الله بخونکی او مهربانه دی بیا الله فرمایي چې هر هغه ښځه چې څوک په نکاح نو هغه بل څوک سره نکاح نشي کولی اکثر کم خیالي خلک وایي سعودي ته تللی دی 10 کاله یې وشو جواب یې نشته خیر خبرې نشته نو څه چل وکړو او که نه څه پته یې نه لګي او داسې نو بیا لا په دې کې علما خپله خبره کوي خو به هر حال چې پوهېږي چې یاره ما خاوند شته او زه به هغه په نکاح کې یم نو د هغې پورې دا بل خاوند نشي کولی تر څو هغه یا طلاقه کړي نه یا هغه مړ نه پاتې شوي دي نه کونډه شوي نه که نه مطلب د نکاح والا ښځه چې ده هغه نشي بل نکاح کولی الله فرمایي د دې نه علاوه چې نورې څونه ښځې دي نو که تاسو مالونو په ذریعه والی مطلب دا چې مهر وله مقرر کوئ او واخلئ نکاح وکئ بیا الله رب العالمین فرمایي څوک چې په تاسو کې مالدارۍ طاقت نه لري پخوا به په جنګونو کې وینځي رالی نو د وینځي بس ډېر قیمت نه و نو په اسانه باندې نکاح ورسره کیدی شو نو الله فرمایي بیا ټیک ته بیا د وینځو سره نکاح وکئ خو که ځان ساتئ نو زیاته بهتره خبره ده ځکه چې خانداني سړي نو د وینځي سره بیا چېرته وخت تېرولی شي که نه بیا مسلې مسایل راتله او دغه شانتې بیا الله فرمایي چې پاک دامنه ښځه چې سزا وکړي د ګناه وکړي د زنا نو هغې ته به سزا پوره ورکړی کېږي خو که د وینځه بې حیایي وکړله نو د دې ښځې لکه د پاک دامنې ښځې 100 کوړي دي نو د وینځي به 50 کوړي ځکه چې هغې ته خانداني سپورټ نه دی میلاو که نه نو دغه شانتې د خانداني ښځې الله رب العالمین عزت کړی دی چې په کار ده موږ ټول خانداني ښځې چې یو چې موږ مسلمانانې ښځې یو چې موږ د هر قسم بدۍ نه خپل ځانونه بچ کړو صدق الله العظیم